مننه صاحب. ټرمپ خو په ښکاره خپل ټویټرونه کې د لوپن ملاتړ کوي او د سویل کېږي چې روسي هکرانو ښکاره د روسا خدانه مني خو روسي هکرانو د مکرون په انتخابات سایټون باندې کمپاین باندې حمله کړې ده. یعنی دواړه غواړي چې لوپن کامیاب شي. شي د مشترک د روسیې او د امریکا په لوپن کې مشترک شي دي. د اول دور د انتخابات نمخ کې په فرانسه کې یو پریکړه وشوله. هغه دا و چې د امریکا تجربه ته په کتلو چې بهرانيانو په انتخاباتي کمپاین کې د هکرانو د لارې نفوذ وکړ او ممکنه ده چې د امریکا د انتخاباتو نتایجو کې لاس وهلې. په فرانسه کې څنګه پریکړه وشوله چې فرانسه کې به الکترونیکی ووټ نه کیږي. دا موږ چې ورپسې جوړ او اماغه عنعنوي ووټ په فرانسه کې ومنل شو د دې په خاطر چې دغه ډول مداخلو مخه ونیول شي. یعنی دا واقعي ویره و چې په فرانسه کې موجوده و او د فرانسې حکومت هم د دې ویرنه ورته متوجه و او تدابیر ورته ونیول. د امریکای او د روسیې حمایت د لوپن په حقیقت کې د فرانسې د لوبې ګډوډول وو. په دې معنی چې کچېری ژان لوک میلانشون دویم دور ته تللی وي نو ډېر احتمال یو چې بل اخره نتیجه په 1509 وختو کې اعلان شوی وي. یعنی دوا سره مساوي قوتونه دویم دور ته تلل. په داسې حال کې چې کله چې مارین لوپن د بل هر کاندید سره مخامخ کیږي نو دا په طبیعي ډول باندې ابل کاندید د کامیابی خواته بیایي. نو د لوپن ملاتړ د لوپن د شکست لپاره شوی دی. نو د لوپن ملاتړ د لوپن د شکست په معنا دی. یعنی لوپن په خپل بیا شکست کوي مګر لوپن دویم ورته تاګ د دې په معنا ده چې په فرانسه کې سیاسي لوبه ګډوډه شي. یعنی د لوپن نه بغیر قبل څوک راغلی وي نو کې دي شي احتمال لري چې یو یا بل کاندید کامیاب شي. اوس یو کاندید چې کامیابیږي مګر د فرانسې لوبه ګډوډه کړله. د فرانسې هغه اخلاقی دریز، هغه سیاسي دریز، هغه د پرستیج دریز چې په نړیوال سیاست کې درلودل دي هغه په ډول باندې ګډوډ کیږي. دا تجربه د شیراک په خمو شوله او اوس هم تکراری. ولې مکرون خو معتدل سړی دی کنه؟ مکرون معتدل سړی دی او اوس هم زیات احتمال لري چې دی وګټي. نو د فرانسې اگر زغتونه تر اوسه پورې فرانسې باندې حاکم د خو هغه سره په تضاد کې نه دی. نو د فرانسې حیثیت به ولې صدمې نه دغه چې په دویم دور کې افراطي راستيان دا رقم خلک هم د درجه ته رسیدي د موقف ته رسیدي. دا رقم خلک د موقف ته رسیدي د خپل د فرانسې تصویر په اروپا کې خرابوي. او فرانسه په اروپאי اتحادیه کې د آلمان او د فرانسه هغه محرک قوی دي. نو د اروپאי اتحاد د محرک قوو ضعیفول طبعا هم د روسیې په ګټه دي هم د امریکا په ګټه دي. درست. مهرباني. امریکا لډیر په خوا رئیسې د اروپا د یو کېدلو مخالفه ده. علت دا دی چې تر اوسه پورې اروپا امریکا ته ضرورت درلوده مګر کچېری اروپا یو کېږي نو 4.5 یا 500 میلیونه انسانان یو خواته 3.5 میلیونه انسانان بل خواته دا تقریبا سره متوازن قدرتونه ایجادوي. او امریکا بیا هغه مخکخ رول چې په متفرقه اروپا کې درلوده په متحده اروپا کې نشي درلودلې. او په یورپ خپل قوت تخلید د ډالر په مقابل قوت واخیسته او حتی په نړیوالو بازارونو کې یورو د ډالر زیات په ځینو کې ونیو او په ځینو ځایونو کې د یولار په نامه باندې یو بل پولي واحد رامنځته شو چې یورو ډالر سره یو ځای کړل او اکثره نړیوال قراردادونه په یولار باندې کیږي. یعنی د یورو او ډالر یو مختلط
بندل سره جوړیږي. دا د نړیوال اقتصاد کې د امریکا هژمونی یو څه ضعیفه کوي. روسیا هم په اروپا کې غواړي چې نقش ولوبي. د منځنۍ اروپا خلک د روسیې د سلطنت ووتل او د روسیې د پارستمن د پاسانه نه هضمېږي. نو اوس کوشش کوي چې لا هم د یو برخه د اروپا لپاره روسیا د کشش د قطب په حساب باندې پاتې شي او دا د کشش قطب هغه وخت قوي دی چې اروپا په خپل ضعیف شي. نو د هغه هم دغه حرکت روان دي چې په اروپا کې په هر ډول چې د اروپאי اتحاد ځپلو او د اروپאי اتحاد ضعیفول لپاره هم امریکا او هم روسیا کوشش کوي. او دا برو د روسیا او د اروپا د بخنوالم د امریکا او د اروپا ته وړکو باندې څونه تاثیر ولري. هغه اروپا چې د متحد کېدو پسلا متحد کېدل غواړي، متحد پات کېدل غواړي، او هغه امریکا چې غواړي چې د اروپا متحده نه وي، روابط به څنګه یوسي؟ روابط کې خاص تغیر نه راځي چې دغه حالت شاوخوا اویا کلو په دې خوا هم د سره روان دی. لیکن وضعیت ډېر تغیر کړی دی. فرانسه د ناتو د متحده قوماندې نه ووتله د دوګل په وخت کې. یعنی د فرانسې او د امریکا ترمنځ فاصله او څه زیاته شوله. انګلستان همیشه په اروپا کې د امریکا د یو ډول مخکینی صف یا د پیشقراول حیثیت لوبولای دی او د امریکا کمزوري نه کړي. نو د اروپאי سیستم نه د وټلو د برگزیت برنامه چې دا هم په یو ډول باندې د اروپا په جوړښت باندې تاثیر ورځي. نو د کې د امریکا لاس شته، مګر په خپل په اروپا کې هم اقتصادي شرایط او سیاسي شرایط د سره راغلل چې لوي خو ویره ده، دا ویره دوی سره متحد کوي. لبل خو اقتصادي ستونزې د اقتصادي ستونزې هر هواد په ځان باندې بوخته وي. نو دغه تضادونه تر اوسه اروپا نه حل کړي. درست. لیکن کم رقابت چې اوس د روسیې او د امریکا ترمنځ دی، د امریکا او د آسیا ترمنځ دی، د روسیې نه نیولې تر چین پورې او کوریا هم پکې، دا اروپا ته په کوم قیمت ولېږي؟ آیا اروپا کې دغه فکر چې یعنی دغه رقابت د اروپا څونه په ګټه ده، اروپا څه ګټه پکې ده او ضرر پکې څه ده؟ که ضرر پکې وي نو ولې باید اروپا دغه رقابت برخه شي؟ اروپا په عین زمان کې چې د امریکا د اکتازۍ سره مقاومت کوي، په عراق باندې چې د دویم ځل لپاره برید کېده، اروپایان ډېر څنډې ته پاتې شول او دا ته د امریکا لپاره قیمته تمام شوله. بیا د دې په خاطر چې اروپایان وکړي چې د امریکا سره بیرته خپل روابط د تعادل حالت راولي، کله چې په افغانستان باندې برید کېده اروپایان د امریکا سره په طرف کې ودرېدل. علت دا و چې یو ډول د عراق د یوازې پرې خودلو تلافي کوله. نو اوس هم اولین کسان چې د افغانستان نه ووتل فرانسویانو، یعنی یو اروپאי قوت او اروپا خپل ونده اول په افغانستان کې کم کړله. یو ډول امریکا ته خودل چې منګه بیلیو. نو دغه حرکتونه سره په دوامدار شکل باندې روان دي. اروپا نه د امریکا نظام دومره بیلي چې په مخالفت کې واقع شي، نو ور سره ځان دومره نږدې کوي چې د امریکا برخه وګڼل شي، د امریکا برخه وګڼل شي، سیاستونو برخه وګڼل شي. په دغه شکل باندې دوی په سیاسي ډګر کې یو ډیره پیچلې لوبه کوي. په منځني ختیځ کې د اروپا دریځ تک تاسو وګورئ د امریکا سره په اکثر نقطو کې بیل دی، په ځینو ځینو سره شریک دی. د آسیا په وړاندې د اروپا دریځ د امریکا د دریځ سره یو څه تفاوتونه لري. حتی د روسیې په مقابل کې د امریکا او د اروپا د ریزونو کې اختلافات شته. نو او په حال کې اروپا د ناتو برخه ده. نو دا ټول هغه پیچلي روابط دي چې د قدرتونو ترمنځ د توازن
حالت ساتلې دي. اروپا او روسیه سره نږدې شي د اروپا په ګټه ده او منځ کې تضادي بندیزونه د اروپا د قانون په روسیه باندې بندیزونه فقط کې د اروپا بندیز دی په روسیه باندې د امریکا بندیز خو نه دی. تجارت ټول سره راکړه ورکړه د روسیه او د اروپا ترمنځ ده. نو دغه د کړکېچ روابط د اروپا په نفع دي روسیه سره او که نږدې کېدل په نفع دي. د اروپا او د روسیې روابط د سړي چې مډیر را نږدې کیږي او مډیر را نه لری کیږي. یعنی هغه خلک کړکېچ خو په نفع نه دی کنه. کچېره روسیه ډیر نږدې شي په اروپا کې د سه هیوادونه شته چې د روسیې کشش په زیات دي جذبيږي کډیره لري شي نو طبعا د اروپا اقتصادي روابط د روسیې سره ډیر زیات دي او هغه متضرر کیږي. نو دوی د یو معقوله فاصله لټي. دغه معقوله فاصله هم په همکاري او هم په تضاد باندې دوی سره جوړي. د اوکرين مسله سره په اختلاف کې دي. د غاز او د تجارت مسله باندې اروپا په روسیا باندې فشار راوړي، روسیا په اروپا باندې فشار راوړي. په دغه ډول باندې روسیا او اروپا خپل مناسبه فاصله پیدا کوي. د بل خانه اروپا او امریکا هم په منځني ختیځ کې خپل مناسبه فاصله لټوي او د امریکا او د روسیې ترمنځ د اروپا دریز هم په همدغه حالت کې دی. نه دغه ادامه پیدا کول په هغه صورت شي دغه وضعیت چې په دغه اعتدال کې مشترک منافع او د دې مشترک منافع د ساتلو لپاره په بل د فشار لپاره د تضاد یو معتدل حد پورې تضادونه ایجادول او غنه استفاده کول. لیکن که دغه معتدل حد نه په اخواته کې خودل کیږي. مثلا امریکا راځي د نړۍ د ټول نستر بم په افغانستان کې استعمالي. دا خو یو ښکاره پیغام د روسیې ته د امریکا د خوانه یا فرضاً په کوریا کې چې اوس امریکا کوم خپل راکټي سیستم ځای په ځای کوي یا په اروپا کې دغه رقم اقدامات چې تاوتریخوالي د امریکا او روسیې وړي نو به پاغي ځکه به د اروپا موقف شي. زه فکر کوم چې اروپا به تر ډیره حد خپل انفرادیت وساتي. نه به ډیر امریکا ته نږدې شي او نه به ډیر د روسیې ملاتړ وکړي. د امریکا او د روسیې ترمنځ روابط یوازې سیاسي روابط نه دي، یوازې د جهان په جهان کې د قدرت د موقف روابط نه دي، دا اقتصادي روابط هم دي. تسلیحاتي مسابقه د امریکا د لپاره یو ضرورت دی ځکه چې د امریکا اقتصاد په تسلیحاتي مسابقه باندې ولاړ دی. د روسیې لپاره یو بار دی. د روسیې اقتصاد په هغه حد کې نه دی چې دغه مسابقه په هغه شکل باندې چې لازمه ده په مخ یوسي او همدا علت شو چې شوروي اتحاد ړنګ شو ځکه چې د امریکا نظامی بودجه د امریکا د کورنی ناخالص تولید 3% و او د شوروي نظامی بودجه د شوروي ناخالص تولید 15% و. نو طبعا د تسلیحاتي مسابقه فشار په روسیا باندې زیات و او اوس هم زیات دی. نو امریکا چې کوشش کوي چې تسلیحاتي مسابقه بیرته د سره شروع کړي د سیاسي اهداف ترڅنګ زما په نظر اقتصادي مداخله. لیکن اروپا چیرته ده خبره ده چې یعنی روسیې سره په کړکېچ کې ګټه ټول وړي امریکا او تاوان بر کپروسیه ده خو په اروپا هم ده. نو اروپا به دا بار تر کوم وخت پورې وړي؟ ما دا اوس وضعیت چې دلته دغه د رامنځته شوی د افغانستان باندې په افغانستان کې چې اوس د امریکا کم دریز ده ټول پیغامونه چې دي هغه کده بمونو مور ده او که جنرال ماتیس راځي پاکستان خو نه یادای چې طالبان ته وسلې ورکړي لیکن روسیه یادای. نو دا خو په خپل هغه د کړکېچ حد خې د روسیې سره د امریکا دغه حد کې نو بیا اروپا ورسره تللی شي کنه. دغه حد کې تر اوسه پورې د اروپا ځان څنګه تساتلې دي یو خاطر هم نه درېدلې. په سوریه کې اروپا ورته دریز لري
هغومره چې امریکا او روسیا په سوریه کې داخل دي، اروپا نه د ځان داخل کړي، نو تر اوسه پورې اروپا په هغه د تعادل حالت ساتلې دی او ساتي نه تعادل حالت ساتلې دی ک وس د ویپانه بمونو مور په افغانستان استعمال کړل په دغه سی وخت کې د اروپאי اتحادیه د بهرنۍ اړیکو رئیس لاړل مسکو ته په دغه وخت کې داغي سفر څنګه ارزوي؟ یعنی بیا هم خبره چې دوی غواړي خپل تعادل وساتي. یعنی امریکایان دا پیغام روسیې ته ورکړي چې موږ حاضر یو چې تاسو د نفوذ مخه په هر شکل چې وي پر قیمت چی وینسو. اروپا په عین زمان کې دا پیغام روسیې ته ورکړ چې امریکا خپل لوبه کوي، موږ په هغه لوبه کې نه یو. زما هدف هم دا دی. نو په دې خاطر باندې بیا هم د اروپا کوشش چې د امریکا او د روسیې ترمنځ خپل ځای پیدا کی دا دوامدار کوشش دی. دا دوامدار کوشش دی او که د تغییر په حالت کې دی د ورستیو پیښو امریکا خصوصا د ټرمپ سیاست بدغه وضعیت ته یعنی په اروپا کې ضد امریکایي فکر ته وده ورکی وکړم. بیا هم د روسي او امریکا روابط په دې برخه کې ډیر اغیزمن نه دي. هغه څه چې اغیزمن دي هغه د امریکا او د اروپا خپل روابط دي. کله چې په د 2000 کال وروسته جورج بوش یو ډول پیغام اروپا ته ورکړ چې زړه اروپای یو ډول وروسته پاتې وبلله او په دې متهمه کړل چې د دیموکراسي د ارزښتونو نه ځان لري کوي. اروپا د مقابل کې شخه شوله او بل اخر امریکا دې ته مجبور کړل چې نرم شي. اوس د ټرمپ دریز هم هغه د جورج بوش د اولو کلونو جورج بوش د دویم جورج بوش د اولو کلونو سیاستون ته ورته دی، یا ما سره یا زما مخالف دي. دغه دریز شاید په اروپایان باندې خونه لګیږي او اروپایان په مقابل کې یو څه شخواله ښکاري. او د ټرمپ باره کې ویل کېږي چې عمده د امریکا ذهنیت دی، منتها په دغه فرق چې نور ګوندونو نور رهبرانو لګ هغه ډیپلوماټیک لهجه باندې خبرې کولې او ټرمپ چې د غیر ډیپلوماټیک لهجه باندې خبرې کوي. هدف او خبره یو شی دی. نو دغه وضعیت سره به اروپا د روسیې او د اروپا روابط خو د امریکا او د روسیې روابط خو به تر هغه وخت پورې ډیر زیات مهم نه اروپا ته چې اروپا قرباني نشي. لیکن کله د روابط قرباني کیږي، مثلا تروریزم سره چې امریکا سره قملوبه کړې ده او د تروریزم د عمر د دوام سبب شوی ده، تروریزم چې د منځ نه دی نو د ټول ناول قرباني خو اروپا ده. فرانسې کې حمله کیږي، په انګلستان کې کیږي، په جرمني کې کیږي، اروپا امریکا ډېر لږ نه خده. نو هغه لوبه چې امریکا کوي د تروریزم سره قرباني کیږي اروپا. هغه بندیزونه چې په روسیا باندې امریکا لګي اقتصادي تاوان رسوي روسیې ته. اوس دغه وسنۍ سیالي چې ده د دې تاوان خو اروپا ته زیات متوجه دي. نو دغه سیاستونو سره به اروپا هم دغه د اعتدال ته حد پورې پاتې شي او که اروپایان موته ته انتظار نه بس خپل منافع تعریف کړي. نه زه د غیر منافع خبره کوم. هغه خپل منافع ډېر ښه پیژني او په دې باندې پوهیږي تر کوم ځای پورې چا سره ولاړ شي. تر اوسه پورې زما پښتنه مده چې چا سره وځي دا څه وځي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې اروپا نه دې ته ضرورت لري او نه دې ته علاقه لري چې د امریکا او د روسیې ترمنځ یو انتخاب کړي. امریکا استراتیژیک ملاتړی دی، امریکا استراتیژیک ملګری دی، د سره خپل استراتیژیک ملګرتیا پالي. روسیه هم جغرافیوي گاونډی دی او هم اقتصادي روابط ورسره لري، دوی سره خپل اقتصادي روابط پالي. تر اوسه هغه د بحران حالت نه رامنځته شوی. که د بحران حالت راشي او اروپا باید یو انتخاب کوي، هغه به څه وي؟ اروپا خپل منافع انتخابوي چې په هر خاطر د اروپا منافع صحیح نه. خو سوال هم دا دی چې د اروپا منافع څه ایجابوي؟ په هر حال د امریکا سره ودرېدل او که نه هیڅ کله په سیاست کې په هر حال نشته. اروپا خپل منافع سنجي او هر خاطر چې د اروپا منافع خو هغه خاطر خپل زمون په دغه تضاد کې اوس افغانستان کې هم ذهنیت دا دی چې بس عام ذهنیت نه
د حاکم ذهنیت دلته د حکمرانانو ذهنیت چې د سیاستمدارانو ذهنیت چې دی هغه دا دی چې بس موږ مجبور چې امریکا سره ووسو بل دغه نه لرو بل اپشن نه لرو بل انتخاب نه لرو او امریکا چې کوم سیاستونه کوي دلته کوم لوبي کوي دا غي په مقابل کې باید تکسل معلومه خو او دا غي نتیجه دا شوې چې موږ روسي او د سیمې ودونو سره د تروریزم په خوا کې هغه سره په دښمنۍ باندې وړو لیکن اروپا موږ ته بل فرصت نه ده کومګ ویو چې اروپا یو طرف او روسیا بل طرف او دا د افغانستان په ګټه نه ده چې طرفونه انتخاب کړي نو د اروپا انتخاب دریز افغانستان لپاره یو فرصت نه ده چې ځان د رقابت د میدان نو بسي متاسفانه چې د افغانستان حالت د اروپا د حالت سره ډیر فرق لري افغانستان په هغه حالت کې نه چې اروپا ده نو افغانستان بخپل منافع بخپل شرایط کې تعریفوي اروپا بخپل منافع بخپل شرایط تعریفوي د اروپا شرایط په افغانستان د اروپا شرایط بيخي زنه چې د افغانستان شرایط د اروپا شرایط غوندي دي لیکن په دغه لوبه کې د ملاتړ پیدا کولو په دغه نړیوال سیاست په سټیج کې د ملاتړ پیدا کولو اروپا یو فرصت دی کنه ده اروپا تر اوسه انده اروپا چې سس خپل پر قیمت باندې اروپا امریکا سره نه ودرېږي خپل منافع سره ودرېږي اروپا د خپل منافع سره ودرېږي په اوسنۍ شرایطو کې اروپا د امریکا په څنګ کې په افغانستان کې د امریکا په څنګ کې ولاړه ده نو په دې خاطر د اروپا او د امریکا د دریز فرق د افغانانو لپاره نشته په هغه وخت کې په څنګه ودرېږي چې وس یو اندېښنه چې دا وس هغه دا چې افغانستان د امریکا او د روسیې د رقابتونو په ډګر باندې بدل شي نو که افغانستان د روسیې او د امریکا پر رقابتونو ډګر باندې بدليږي اروپا به بیا هم د اروپا سره وي د امریکا سره وي د اروپا خپل منافع سنجي چې په کوم ځای کې د دوی منافع دي څه یعنی منافع روسیې سره په ټکر کې دي د روسیې سره ټکر مطرح کیږي نه انت حتما د اروپا او د روسیې ترمنځ ټکر مې ایجاد هغه نشته نه ټکر لازم مطلب نظامی جګړه ده نه چې امریکا ولګيږي راکټ پر روسیې ولیکنه خبره پدې کې دا چې اروپا خپل منافع ګوري او تصمیم نیسي په هر مورد کې په افغانستان کې ما مخکې درته مثال درک افغانستان ته اروپا ولې راغله د دې په خاطر چې په عراق کې د امریکا نه بیل شوی و او وختره چې په ډول خپل بیلواله تلافي کی ولی لومړی قوتونه چې د افغانستان نو وتل د اروپאי قوتونه وو د دې په خاطر چې د امریکا د سیاست نه فاصله اخیستل غوښتل یعنی اروپا خپل سیاستونه سنجي او دا د افغانستان د سیاست لپاره اروپا بدیل نه دی اروپا د امریکا بدیل نه دی اروپا د روسیې بدیل نه دی بدیل خبره نه ما ویل د نړیوال سیاسي سټیج کې د ملاتړ ترلاسه کولو خبره ده د بدیلونو خبره نه ده خدای سوال قبل رقم مطرح کوم هغه دغه چې افغانستان په خپل ځای پرې د ځکه تاسو ویل چې افغانستان او اروپا په شرایطو کې نه دي یعنی د معنا دا چې د افغانستان حکومت او افغانستان د تصمیم نیولو او د انتخاب دغه کوم نه دی هغه د تصمیم نیولو واک نه لکه اروپا چلوي لکه چې نور هیوادونه مستقل صحیح نو روسیا او چین او هند د نور هیوادونو خو دغه درجه کې دي د خود د لپاره د اروپا دغه دریز او یعنی په دغه رقابت کې په دغه سیالي کې دغه توتریخوالي کې چې وز د امریکا او روسیا او یوازې روسیا نه دلته چین او نور هیوادونه شاملېږي د دې ترمنځ موجود دي دغه نوې فکر چې په اروپا کې یعنی نوې فکر هم که همدغه اعتدال تاسو ویل چې امریکا او اروپا یې مشه ساتي دا د دې لپاره یو فرصت نه دی د روسیې لپاره د چین لپاره د نور هیوادونو لپاره چې د امریکا د تهاجمي سیاست مخه ونیسي چین او روسیا او مجموعه کې د شانګهای اتحاد په یو ډول کوشش کوي چې ټول پلاس کې امکانات د خپل منافعو لپاره وکړي چې په ځینو ځایونو کې خپل منافع د امریکا د منافعو سره په تضاد کې دي وستا هندستان ته وګورئ هندستان په دې ورستیو کلونو کې ځان امریکا ته ډیر نږدې ک د روسیې په نسبت ځکه چې د هندستان منافع په دې کې چې امریکا ته نږدې شي کسبات د هندستان منافع په دې کې شول چې اروپا ته نږدې شي کېدې شي انتخاب وکړي که سبب بل ورځ د هندستان منافع په دې کې چې روسیې ته نږدې شي کېدې شي انتخاب وکړي ان د هغوی شرایط بیل دي
زموږ شرایط د غوښتل د پرتلې وړ نه دي. په هر صورت ستر قوتونه دا یو اصل باید همیشه په نظر کې وساتو. ستر قوتونه همیشه د خپل منافعو په اساس تصمیم نیسي. د بل چا د خیال په نه ما تاسو ته ویلي چې روسیا او چین او د هیوادونو چې د امریکا د تهاجمي سیاست سره مخ دي، د اروپا دغه وسنۍ وضعیت ورته یو فرصت دی کنه چې د امریکا تهاجمي سیاست په مخنیوي کې د اروپا ملاتړ ترلاسه کړي. په ډیر وضاحت سره زما جواب دا دی چې نن اروپا په دې برخه کې اصلا ځان داخل نه بولي. اروپا ځان داخل نه بولي. دغه تصادم ک هر څو نزياتي کې به هم داخل نه وي، نو دا بیا د وضعیت پورې تړلې خبره چې په هغه وخت کې کوم خاطر څومره قوتي په نړۍ کې هیڅ کله مطلق دریز نشته. دریزونه د منافعو په اساس تغییر کوي او د اروپا دریزونه به هم د اروپا د منافعو په اساس تغییر کوي. او پاتې ډیر مخکې ګورباچوف ویلو چې موږ به نړیوال دغه سړی جګړې ډګر ته داخليږو ډیر مخکې، یعنی د افغانستان باندې د بم د استعمال نه ډیر مخکې په دې احتمال باندې خبرې کیږي چې اروپا د روسیا او امریکا د ټکر حالت ته لاړ شي. په ترتیب نو دا به وخت ثابتې چې د اروپا دریز بسې وسونه په دغه نړیوال دغه کې معادلاتو کې سره کوم لوبه کوي. تاسو ډیر زیاته من کور مدان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل.